بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم. يودل بدول پجمع درود شریف سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زمارون رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی کہ ما تاسو ټول د دې خاورې نه پیدا کړی یو ورځ به راځي او بیا به هم دې خاورې ته واپس کوم او بیا به یو ورځ راځي د دې خاورې نه به هم بار راوباسم. انسان لا پیدا هم نو بلکې دا ځمکه اسمانونه او کائنات هم نو پیدا او الله دا ټول نظام ځان سره لوح محفوظ کې لیکلی دی چې پلان کې به کله پیدا کوم او کله به وجنم او په کوم سبب به وجنم. دا د الله خوښه ده او د الله اختیار دی. په دې کې الله پاک نه چا سره مشوره کړې ده، نه مشوره کوي او نه د چا مشورې ته محتاج دی. کوم انسان چې کله پیدا کی د مور په ګېډه کې دی لا موجود وي، حدیث پاک کې راځي او فرشته الله مقرره کی او هغه فرشته د الله نه یو څو تپوسونه کوي. یو تپوس پکې دا دی چې الله مل اجل، د ده نیټه به څه وي، دی به کله مري، دی به په څه وجه مري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا انسان لا د مور په ګېډه کې وي او د ده نیټه ولیکلی شي چې په پلان کې ټیم به مري. نه موږ په خپله خوښه دنیا ته راغلي یو، نه به په خپله خوښه ځو. چې راغلي یو د الله په خوښه او چې ځو د خدای په خوښه. بخاري شریف، مسلم شریف، ترمذي ټولو کتابونو کې یو حدیث دی چې کله حضرت آدم علیه السلام الله پیدا که د هغه د شانه د هغه د بچي بار راوویستل، داسې واړه واړو لکه د سرو میږو عمره. شکل یې د انسان و خو په مقدار د سرو میږو واړو. الله ته داسې مخامخ ودروله. نو رب العالمین تپوس وکړه، آدم علیه السلام تپوس وکړه د الله پاک نه. مختصر بکم چې الله دا څوک دي؟ الله وفرمایل دا ستا بچي دي چې تر قیامته پورې به پیدا کېږي. نو الله پاک د بعضې بچو په دې تندو نه رڼاګانې ایستې، وی دا پکې څوک دي؟ وی دا ستا په بچو کې پیغمبران دي. د یو کس د تندي نه ډېره تیزه رڼا تله، وی الله دا څوک دی؟ وی دا ستا یو نوسی دی، داود بې نومې، داود علیه السلام. آدم علیه السلام تپوس وکړه، دا نور حصه ترمذي شریف کې ده. وی الله څومره عمر دی ولا مقرر کړی دی؟ وی 80 کاله. نو آدم علیه السلام ته الله خپل عمر ښولو چې ستا به 1000 کاله وي. چې دا هغه خپل عمر ته وکتل او 80 ته نو لږ ورته ښکاره شو. وی الله دا عمر ولا زیات کا. وی نه ما چې چا له کوم عمر لیکلی دی ابی. وی که زه وله د خپل عمر نه څه ورکم؟ وی انت وذاک، دا ستا ورځه خبره ده. خو که ته ورکې ګورې ستا به کمیږي. وی رب زده من عمری 40 سنة، الله زما د عمر نه 40 ځله ورکا. رسول الله مبارک فرمایي چې کله آدم علیه السلام ځمکې ته راغی د عمر هغه کړی شروع شو او 40 کم زر پوره شو. نو ملک الموت ولا راغی. نو بخاري شریف کې راځي چې ملک الموت د پیغمبر سره لږه غوندې مشوره کوي. ټیم نه بدلیږي، خدا د هغه عزت وي. نو ورته وی ستا ټیم پوره دی. هغه ورته وی زما 40 پاتې دي، ما ته الله 1000 کاله ویلي دي. اعده عدا، د خپل عمر شمېرم یو یو ورځ. 40 پاتې دي. وی الم تعطها ابنک داود، وی تا خپل نوسی داود علیه السلام نه نه دي ورکړی؟ وی نه. نو رسول الله مبارک فرمایي وی نسیه آدم وجحد، یېرې و انکار یې وکړه، د خوب لیدلی دغه عالم. نو وی اولاد باندې یېرم راځي انکار کوي. نو یو سکند گزاره ورسره ونه شو، هماغه 40 کم کې ته سالاړه.
رونو چې کوم ټیم مقرر دی که پیغمبر دی که امتی دی که مالدار دی که غریب دی که روغ دی که رنځور دی که ښکلی دی که بدرنګه دی دې کې نه د پلار نیکه رعایت شته چې د پلانکي بچی دی ګزاره به ورسره وکړم نه دا شته چې یاره دی ډېر فقیر غریب دی او که مړی کوم بچي یتیمانان ښځه کونډه د څه به کوي دا هم نشته هېڅ قسمه رعایت نشته خو بنیادي څیز رونو دا دی چې دا برخوردار نعمان الله دې مغفرت نصیب کړي دله چې خدای کوم مرګ ورکړه دې ته د شهادت مرګ وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صاحب الحزب شهید اکسیډنټ کې چې مړ شي شهید دی او بیا د هغه اکسیډنټ نه پس به غریب مرګ یې همغه شو خو د هغې نه پس به تکلیف هم ډېر تېر شو نو دا ډېر تکلیف د آخرت د ګټو ذریعه په دې خدای پاک ګناه راجي مرتبه بلندی او د شهید متعلق رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ارواحهم فی جوف طیر خضر لها قنادیل معلقة تحت العرش تسرح من الجنة حيث شاءت چې د دوی بلډنګان او د دوی محلات د الله د عرش لاندې وي او چې کوم ځای په جنت کې ګرځي نو دی به ګرځي او چې څه خوراک کوي نو دی به کوي نو د مارونو موږ نه خو چې سړی جدا شي نو موږ ورپسې خفه یو واقعي رشته داران به خفه یي موږ هم خفه یو نوجوانه لږ دی لیکن دې ته به وګوري چې د هغه اخر ښه شو الله دنیا ته نه ګوري د انسان اخر ته ګوري اخر د شهادت شو ډېر لوی اجر دی او بیا داسې شهید د مور و پلار او د خاندان دپاره سفارش هم کوي دعا ورته د جمع وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي الله تعالی د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او دا د شهادت مرګ د دعا وکړئ چې دا ولا خدای په شهادت کې قبول کړي او نوجوان دی د ځوانۍ مرګ هم ګوري او روایت کې د شهادت مرګ لیکلی شوی دی نو الله د ځوانۍ مرګ د شهادت مرګ د تکلیف مرګ دا ولا خدای قبول کې د شهداو سره روح مرګره کې او په دې بچی چې څومره تکلیف تیر شو واقعي سخت تکلیف سخت بیماری نو دعا ورته وکړه چې الله ولا هغه د ګناه د رجېدو د درجې د بلندېدو ذریعه جوړه او چې څومره وارثانو خدمت وکړه واقعي غټ خدمت وکړه هسپتال کې ماشوم پروت و نو دعا وکړئ چې خدای پاک وارثانو له صبر ورکړي دا تاسو جنازې له راغلی او جنازه عبادت ته دې وخت کې الله دعا قبلوي نو دله د اخلاص نه دعا وکړئ چې خدای پاک ټولو وارثانو له صبر ورکړي الله یې په زړه د صبر پټۍ کښېږدي الله یې د نورو غمونو نه وساتي د چا چې څومره مردګان مړه دي مقبره کې څومره دفن دي الله یې ټولو بخي او چې څومره بیماران دي الله روغ صحتونه ورکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین السلام عليكم ورحمة الله. اما په دومره خوري په تاسو درولېګا خدای دې موقع وي موږ ته وخت نه پاره کوي
الله رب العالمين لو سرينا على شاسر وعدك الله جعلك الزمن وما نسيب هذا بيو فوش لفكر لداير وتدين الاختيارات واجب لكن تجعل عالم وتبرج الله كريم فدي وجنا لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا قرآن کے عزیز صحابوں کا جنوہ عقیدہ دعویٰ کہ لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا مكتب عدس نسیب شبر جہاں آغا نشی پر دیتے رہا بوی انسان کو دیر کوشش کی او منڈی ہوئے جن کی بھاگا سے چل رہا پڑا بدے وجنہ انسان کے احتیاط شتلے سوچ شتا فکر شتلا کل وجنہ اللہ پر سلالة الوجنہ Gracias.